بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حضرې ته په خیر علی. نن 8 مې ده. دا ورځ چې کوم دی دا د تلیسیمیا د ناروغۍ ورځ ده او په ټوله دنیا کې دا ورځ منځله کیږي. لږ به بحث کوو په تلیسیمیا باندې چې تلیسیمیا اصل کې دا څه شی یا دا کومه بیماري ده. د دې په حوالې سره ویل کېږي چې دا بیماري د دې علاقې خپله نه ده. دا چې کله سکندر اعظم د تاریخ چې کوم معلوم تاریخ دی د دې او هغه راتلو په دې ایریا باندې هغه حمله کوله نو هغه دا بیماري د ځان سره راوړې وه. ډاکټر جویریا منان په تلیسیمیا باندې ډېر غټ کار کړی دی او د هغې یو کتاب دی جانیې تلیسیمیا د په اردو کې کتاب دی. د هغې کې دا لیکي چې تلیسیمیا چې کوم دی دا د یو یوناني لفظ تیلس نه وتی دی او د تیلس معنی د سمندر یعنی هغه لیکي چې دا چې کوم دی د بحیره روم د روم کم سمندر چې دی دا د هغې په خوا او شا کې دا ټوله بیماري ده. نو د دغې د وجې د دې نه د دې دا نامه چې کوم ده د تلیسیمیا شوې ده. د پروګرام د بوتلو نه مخکې به چې کوم دی مونږ په باخبر سوات .com باندې یو کال یو نیم مخکې یو رپورټ راښکړی اول به درسره هغه شریکوم. وینه کمه شي نو یو خو ګرځېدو کې بیا ډېر مشکلات یې ولې چې ګرځېده بیا نه کېږي او یو وجود باندې دردونه هم ډېر زیات شي سر باندې چکر هم ډېر زیات راځي. زموږ په زړه دا تېرېږي چې موږ وایو چې هر یو ارمان موږ پوره کړی لکه موږ ډېر زیات خفه کېږو په ده باندې. کور کې زړه مور پلار خیال ساتي په ټایم ګولۍ دوايانې. تلیسیمیا یو داسې بیماری ده چې هیڅ قسمه درملنه نه لري. د تلیسیمیا فیډریشن آف پاکستان د سروې مطابق په ټول ملک کې د 80,000 نه سیوا ماشومان جنکۍ او هلکان د دې بیمارۍ نه متاثره دي. دغه رنګ په ملکن ډیویژن کې دا شمیره د 5 نه تر 6,000 او سوات کې تر 3,000 پورې ده. ने वाला नन पूरी 300-350 واړه چې په الفجر فاونډیشن کې رجسټرډ دي او باقاعده دلته راځي او هغوی ته فری آف کاسټ بغیر معاوضې نه بغیر د خرچې نه دوی ته وینه ورکړې کېږي. پوهان وایي چې تلیسیمیا د مور او پلار نه په وراثت کې پیدا کېدونکي بچي ته منتقل کېږي. که چېرې مور او پلار دواړو ته تلیسیمیا ماینر وي نو د دوی بچی به د تلیسیمیا میجر ناروغۍ سره پیدا کېږي. په ماینر ناروغتیا کې وجود د وینې جوړولو توان لري ولې د میجر ناروغتیا سره وجود د دې صلاحیت نه محروم وي او په میاشت کې 1 یا 2 ځله ناروغه ماشوم ته د وینې لګولو ضرورت راځي. کله واده کېږي واده نه مخکې دا ټیسټ کول غواړي چې آیا دا مرض چې دی د په قبل کې کوم چې جوړه ده چا چې واده کېدو والی دی په دې کې دا مرض نشته نو هلې دې دا واده وشي. په سوات کې د تلیسیمیا واحد سنټر د الفجر په نوم یادیږي چې پکې دا وخت 3,500 ناروغه ماشومانو ته تازه وینا ویډیا ورکول کېږي. د سنټر چلوونکي وایي چې دا وخت دغه یو کار پکار دی چې په خلکو کې د دې ناروغتیا په هکله پوهه راولو. کیمرمین انلی سید اقبال سره امجد علي صاحب باخبر سوات .com. نن سره په سټوډیو کې چې کوم دی ډېر تکړه مشر ناست دی. اول خو مشر تاسو ته په خیر علی وایم او بیا لږ خپل یو وړوکی شان تعارف وکړئ او د خپل ادارې تعارف وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. امجد علي صاحب صاحب د دې نه مخکې چې زه خپل تعارف وکړم اول ستاسو او ستاسو د ادارې شکریا ادا کوم. یو جهان مننه چې تاسو مونږ او بیا الفجر فاونډیشن هغې له دا اهمیت ورکو چې مونږ راشو او نن ستاسو سره کینو او خبرې اترې وکړو. زما نوم سرزمین خان دی او په سوات کې د تلیسیمیا هیموفیلیا او د ګردو د مرضونو لپاره چې کار کوي د واحد اداره ده الفجر فاونډیشن. زما د الفجر فاونډیشن سره تعلق دی او په موجوده وخت کې زه د هغې د کوارډینیټر
په حیثیت کې ما د هغې سره لګیا یم، مصروف یم ورسره. او د 2003 نه زه د دې ادارې سره یم او په مختلف وختونو کې په مختلف پوزیشن باندې زه پاتې شوی یم. سرزمین خان صاحب دا راته لږ ووایئ چې دا تلسیمیا دی څه شی؟ تلسیمیا چې دی چې دا زما په خیال زموږ ډېر کتونکي چې دي نه هغه د دې نه باخبر به چېرې دا څه شی دی. بهرحال ستاسو د جواب په رڼا کې زه مختصر الفاظو کې دا ووایم چې تلسیمیا دا د وینې یو بیماري ده چې په دې کې د انسان وجود وینه په هغه شکل کې نه تیاری، په کم شکل کې چې هغه دې له پکاري او په کم شکل کې چې هغه د انسان هغه ضرورت پوره کوي د وینې چې دی لکه هغه د معمول مطابق نه وي. او د دې وجه چې ده لکه دا راځي بنیادي طور د مور او پلار نه په میراث کې دا بیماري راځي. زموږ عام طور اکثر د خلکو یو غلط کانسپټ هغه دا دی چې د دې بیمارۍ ذموار چې دي هغه اکثر زنانه ګڼي او داسې نه ده. دا بیماري چې راځي دا د مور او د پلار دواړو کې د دې بیماري موجود وي او د هغې نه چې کوم ماشومان پیدا کېږي نو په هغې کې په سلو کې 25% 25% چې دی لکه هغه دا قوي امکان دی چې دا به تلسیمیا میجري کم ته چې بیا د وینې چلول پکاري ورته د وینې ضرورت ورته. سرزمین خان صاحب تاسو څه ګڼئ چې په سوات کې به د تلسیمیا د مریضانو تعداد څونه وي؟ په پاکستان کې د یو اندازې مطابق د دې دغه چې دی ریشو چې ده نو هغه د 5 نه واخله تر 15 نه واخله تر 20% پورې چې دی نو هغه د دې ریشو ده. نو په دې حساب سره که موږ د سوات آبادي وګورو نو دا د 12,000 نه واخله او تر 14,000 یعنې 12,000 نه واخله تر 14,000 پورې خواوشا کم و زیات تعداد چې لکه ده په سوات کې موجود دی تلسیمیا د ماشومانو. سرزمین خان صاحب تاسو ګڼئ چې د دې څه علاج ممکن دی؟ د تلسیمیا څومره ادارې چې هم کار کوي نو هغې کم ماشومان کم فایټر چې دي موږ دې ته فایټر وایو هغه چې د دې بیمارۍ سره دغه دي مبتلا دي نو هغې ته صرف او صرف د وینې انتقال چې دی انتقالي خون چې هغې ته موږ وینه چلو او د هغې سره سره د وینې د چلېدو چې کوم بد اثرات دي چې هغه په بدن کې د فولادو زیاتوالی دی د هغې د کم ساتلو دپاره د هغې رهنمایي کوو. علاج چې دی د تلسیمیا میجر د مریضانو داسې څه خاطرخواه علاج په موجوده وخت کې زموږ په ریجن کې کم از کم نشته چې وشي. یو علاج د دې دی چې هغه ډېر زیات ګران دی بون میرو ټرانسپلانټیشن هغه کیدی شي او هغه زموږ خلک چې دی هغه بدقسمتۍ نه هغه اخراجات چې دي هغه د هغې د برداشت نه بهر وي. بله دا ده چې بیا د هغې د کامیابۍ چانسز چې دي د هغې دپاره هم کم ماحول چې پکار وي نو که فرض کړه د چاته بون میرو ټرانسپلانټیشن وشي هم خو بیا هم د هغه د ریجکشن او د هغې مسلو د وجې نه چې دی زموږ په ریجن کې کم از کم د دې څه علاج نشته. البته د پاکستان غټو ښارونو کې چې دی نو هلته کې مونږ ته ویلی شي چې یاره هلته کې څه لږ ډېر امید شته. سرزمین خان صاحب د دې مخنیوی به د دې مرض مونږ څنګه کوو دې باندې لږ رڼا وغورځول؟ روغتام دې په دې کې خو ډېر زیات خلک چې دی نو هغه په دې کې به انوالو کېږي نو روغتام به اله کېږي. په دې کې به مونږ څومره انسانان چې یو چې هغه په څه شکل کې یو که مونږ د معاشرې افراد یو که مونږ مور او پلار یو که مونږ رشته داران یو که مونږ د معاشرې سیاسي رهنماګان یو که مونږ د معاشرې مذهبي رهنماګان یو او که مونږ د معاشرې نور واکداران یو چې مونږ ټول اول دا خو وګڼو چې یاره او تلسیمیا چې دی نه دا یو مسله ده د بدقسمتۍ نه مونږ خو دا تر اوسه پورې منلي نه ده چې تلسیمیا دا یو مسله ده دا یو پرابلم دی. نو موږ ته اول دا منل دي چې تلسیمیا چې دی لکه دا یو ډېره غټه مسله ده یو ډېر غټ پرابلم دی یو ډېر غټ ایشو ده او بیا د دې دپاره د هر سړي چې دی لکه د هغه کردار دی چې هغه خپل کردار ادا کړي. زمونږ څومره مذهبي رهنماګان چې دي زمونږ علما حضرت چې دي هغې ډېر ښه کردار ادا کولی شي چې هغې رضاکارانه طور کم از کم د 2 میاشتو پورې د 3 میاشتو پورې هغې د جمعې په خپل واز کې بله هیڅ خبره نه کوي ما سوای د دې نه چې یاره تلسیمیا چې لکه د دې د روغتام لپاره ستاسو څه ذمهواري ده او خپله ذمهواري پوره کوي او هغه ډېره وړوکې خبره ده چې هغه د هغې نه مخکې د هغې ټسټ وشي. دغه شان د دې دپاره یو قانون چې دی نو هغه هم جوړ شوی دی خو بیا په هغه قانون باندې چې دی نو هغې باندې عمل درآمد نه کېږي چې یاره د نکاح په وخت نکاح خوان هغه د تلسیمیا دپاره ټسټ وکړي چې
چې یاره دا کم زنانه او دا کم نارینه نکاح کېږي چې په دوی کې خو تیلسیمیا شته نه. دلته کې دا یو وضاحت وکم چې تیلسیمیا که په شریک حیات دوه تنه په دوو کې په یو کې نه خیر دی بیا دا بیماري نه کېږي، خو دا په دواړو کې نه ده پکار چې دواړه تیلسیمیا کیریر چې دی چې د هغې واده ونه شي. دا د هغې د روغتام غټ یوه لار چې دی نه هغه دا ده، د دې نه علاوه بله لارې نشته چې د هغې واده چې دی نه هغه ونه شي. نو سیف میریج دا د هغې چې دی لکه روغتام دی. خوږو کتونکو په دې مرض په مخنیوي کې به موږ ټول خپل رول پلی کوو، هغه که استاز دی، هغه که صحافي دی، هغه که مولا په منبر ناست دی، هغه که عام سړی دی. موږ به دا پیغام نورو خلکو ته رسو. او د اردو په دې یو شعر به زه ستاسو نه اجازت غواړم چې اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. د بل پروګرام پورې خپل کوربه امجد علي صاحب له اجازت ورکوي په لوی خدای وسپارم.